بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. د منافقانو بدې ذکر کولې په هغه سلسله کې بیا مثالونه ذکر کول. یو مثال ذکر کړو، اوس دا بل مثال ذکر کوي. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. دا دویم مثال د اعتقادي منافقانو د پاره دی. مطلب دا دی چې څنګه باران د بر طرف ناراضي او پاغه کې تیارومي او همدغه سي رعد او برق وي برېښنايي او د باران د لاندې نه څخه خلک ګیري، نو هغې ګوتې ورکي د غوږونو کې چې د رعد د باران د ګلز ګوز او برېښنا دا راله غوږونه او سترګې خراب نه کړي. دکه مثال د قرآن دی چې بر د اسمان نه راځي، نه یې کې د شرک او کفر اقسام دارنګه رد په کفر او شرک او په منافقت باندې او رڼا د ایمان او د توحیدی پکې. منافقان خلق چې په قرآن کې د نفاق او د شرک داره دوري هغې غوږونه بندوي یا سره چرته توحید تمایل شو. او کصیب من السما، یا مثال د دې اعتقادي منافقانو من کصیب پشان د تیز باران دی من السما چې وی د اسمان نه د بر طرف نه فيه ظلمات وی په دې باران کې ډېرې تیارې ورعد او غلزار و برق او برېښنا. بر اسمان نه چې کله باران راوریږي نو باران کې فایده وي، خو سره غلزار او برېښنا وي. دکه سي د اسمان نه چې قرآن راځي نو قرآن کې خډېرې فایدې هم دي د دې مال غنیمت وغیرہ، خو ورسره د توحید بیان او رد شرک او رد منافقت دی، نو د دې لپاره غلزار او برېښنا دي. یجعلون نباسط اصابعهم سرونه د ګوتو خپل فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د یارې د تندر د غلزار نه حذر الموت د یارې د مرګ د وجې نه د تندر د غلزار او د مرګ د یارې د وجې نه دی د غوږونو کې ګوتې ورکي. دې ته مفعول له وی حذر الموت. ولې ورکي؟ لکه څنګه چې باران والا سړی غوږونو کې ګوتې ورکي چې غلزار نه اورم نو غوږونه به مې په ارامي. دکسې دی وي چې دا د توحید بیان او د منافقت رد نه اورو نو غوږونه به م په ارامي. الله فرمایي والله محیط بالکافرین، الله راګیرونکی دی کافرانو لرا په علم او قدرت سره. احاطه د علم او قدرت او د عذاب ورکولو ته مراد ده، یعنی دغه باران والا چې غوږونو بندولو سره دی د تندر د راتلو نه نشي بچ کېدی، داسې منافقان هم په اعراض د قرآن د الله د عذاب نشي بچ کېدی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدې د برېښنا یخطف چې اوبه تښتي ابصارهم لیدل د دوی نظرونه د دوی. دا دریم مثال د عملی د منافق د عمل باره کې ورکوي چې د منافق عمل دا دی لکه ګوره څنګه چې د برېښنا په رڼا کې روان شي او کله چې برېښنا ختم شي تیاره شي نو دی ودرېږي،
دک رنګ د توحید د دلیلونو دې ته چې د رڼا ته چې خلک ګول نو خلک حیرانی او د باطل پرستو کم دلایل دي نو د دې مخ کې بیکار دي. او د برق مطلب دا دی چې څنګه په باران کې رڼا شي نو خلکو ته لار معلوم شي روان شي چې تیارې شو درېږي. دکه چې قرآن کې کله د مال غنیمت او د فایدو ذکر نو منافق وایي یاره په اسلام کې ډېرې غټې فایدې قرآن او سنت خو به منې او چې کله دی ته وایي چې منافقت به نه کوئ وغیره سالک نو دی وایي سړیه اسی بخله اسلام داوی دی اسلام وی نشته. کلما اضاء هر کله چې روخانه کی لهم دیتا یو لار نو مشو روان شي دی دا باران والا فيه پاغي کې و اذا اظلم او کله چې تیار کی علیهم په دوی باندې قامون دی ودریږي. ولو شاء الله او کچره غختل الله تعالی لذهب بسمهم نو خامخا بوتلی به اوریدل دی و ابصارهم اولیدل دی. ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر پر یو سیز باندې قدرت لرونکی دی.